السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. حقوقتونکو زیم ستاسو دو سلمان وفا د کیمرې په شا باندې موجود یم. کتونکو تاسو ته پته ده، تاسو ته علم دی چې یو 2 ورځو نه د شاهسوار یوه نوې ډرامه په سوشل میډیا بیا روانه ده چې په الب خان شیرپا او چند نورو کسانو باندې تور الزامات لګولي دي او راغلی دی. د دې نه مخکې هغه بله یوه ډرامه وکړه چې راغی په رکشه کې ناست او د خپلې ښځې ته چې کوم دی یو قسم له طلاق هغه معامله راغله او دیو چې کوم دی زه چند مختصره خبرې دیو ته کول غواړم، خو کوشش وکړئ چې زما د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. بیا کوشش وکړئ چې مخې ته ورته شیر کړئ چې دې بړوا انسان ته زما د ویډیو ورسي، دې بې غیرته انسان ته زما د ویډیو ورسي، دې بې ناموسه انسان ته زما د ویډیو ورسي. نن به تاسو وایئ چې ته په کنځلو راغلی، نو زه په کنځلو ځکه رالم چې دې انتهایي مونږ چې کوم دی د کوشش دا دی چې د پښتون نوم بدنام کړي، د غریبانو پسې چې کوم دی دا نښتی دی، د غریبو خلکو چې کوم دی رزق ختمی، د عوامو پسې دا نښتی دی، په هغه پښتنو شملورو پښتنو پسې دا نښتی دی. او همیشه دا کله یوه ډرامه را مخې ته کړي، کله بله ډرامه مې را مخې ته کړي، کله بل یو ټاپک را مخې ته کړي، کله بل ټاپک را مخې ته کړي. نو دته زه دا نن یو شاټ یو څو خبرې کول غواړم، خو کوشش کوي چې زما د ویډیو مخې ته شیر کوي چې دته ورسي. شاهسواره الله دې تا په غرقه پر کړي. د سچو نه مخکې درته دا وایم چې غرقه او پر کړي، خو چې داسې غرق شي چې په میډیا ښکاره نه شي، تباه او برباد شي. ستا دا څوم ځل دی چې مخکې ځل ته رالي ته قصه دې وکړه، وایي زه بیا دوباره بیک کوم، قصه دې جوړ کړې. او پښتنو په یو هندو چې کوم دی هوښیاران یو متل کوي، په یو هندو یې بټخېلې نه ورانېږي. که دا تبلیغ کوي او که دا هر طرف ته ځي په شړق عمله کوي، خدای دې ښه په شړه سره کړي. اورې دا هغه کوږ لرګی دی. ران بل یو متل کوي، وایي د سپي لکۍ د 100 کاله په نچه کې چې دا پرته وي دا به سیده نه شي، دا به نیغه نه شي. د دې مثال د سپي له لکۍ دی. دا نیغېږي نه. پښتنو هسې پې ځان مه خرابوئ، هسې پې ځان چې کوم دی مه بې عزته کوئ. دا بې عزته انسان دی، دا ډمان دی. د دې چې کوم دی د هغه ډرامه دا وکړه او چې کوم دی دوباره بیک کوم او دا کوم او دا کوم، دی الب خان شیرپا او چند کسان پسې ولګېده، د هغې طرف نه یا روکاو کو یا چې کوم دی اخکیل کو. خو به هر حال بیا څه ورځې بعد ووایو چې کاتم بله ورځ دا بله ډرامه وکړه، دا نشې تماشې دا خورغودینې دا کوي چې ښځې له طلاق او دا بې غیرته ستا دا کار څه و چې ته په میډیا راځې او ته وایې چې ته په ما طلاق یې او ته په ما دای کور دی دغه هغه پلار ورسره وران شه، تباه و برباد شي. ته چې په میډیا راځې ته په ما طلاق یې، بله ورځ ورسره بیا نکاح وکړئ او بس بیا په ټول چې کوم دی په زیناګانو کې بیا اخته یې هغه مولان چې بیا یې درته په یو نکاح باندې چې کوم دی حلاله کړي، تباه و برباد شي. نو زه دیو ته د نن انتهایی ډېر زیات غوسه کړی ما، ځکه چې دا راغلی د ویډیو بیا تاسو کتلي دا الب خان شیرپا یادوي چند نور داسې کسان یادوي، دا نور کسان خو دا ډو پیژنم نه، خو خاص کر الب خان شیرپا ته چې کوم دی یو دغې ورکړی، یو تور داغې لګولی دی او دغه خدمات د ټولو پښتنو نه چې کوم دی چا نه پټ پناه نه دي. یقینا چې هغه د کومو غریبو خلکو، د کونډو، د یتیمانانو، د بیوسو، د لاچارو خلکو کوم خدمات وکړه، نو تاسو ټولو ته د علم دی، معلومه دی درته. په اختر کې بیا چې په دې لاک ډاون کې چې کوم دی هغه د څونه پښتنو چې کوم دی خاص کر د غریبو عوامو چې کوم دی کم خدمت وکړه، کم منډه ترړی وویله او دا چې کوم دی دا رالګېدلی دی، بیا وایي چې نه دا نشته او نه دا نشته او دا نشته او په هغوی یو تور الزام لګوي. نو دا سا چې ده به ورته مطالبه دغتې کړي، دا به د پیسې غوښتي، ډیمانډ به یې کړی، هغه به پوره کړی نه، یا به نور داسې وجوهات راغلي. خو کور د خدای وران که، الله دې غرق او پر که، ته چې په میډیا راشي او دا غول غوشان وخوري که نه او راشي نن به بیا ماته خلک وایي چې ته کنځل کوې. نو کنځل نه کوم، خو دومره دې خفه کړی یم، دومره دې سوخ کړی یم، یقینا دومره دې خفه کړی یم. زه یم چې درشم او ستا نه زه یو څو څپېړې وتم بم څپېړې چې زه تا ته چل وهم، ته د خلکو وکنځلم او د خلکو بې عزته کړم او تا کارونه د بې عزتۍ شروع کړي، تا کارونه داسې شروع کړي چې خلک ته مجبوره کوي چې تا ته خلک کنځل وکړي، تا ته خلک سپکې سپورې ووایي. ته په حیا عزت کې نه کله چې ته تبلیغ ته لاړې، تا 3 میاشتې یا یو کال 2 چې کوم دی تبلیغ کوو د سکرین نه پناه وي، ته چا کنځلوي، تا له چا بد رد ویلي. خو چې کله بیا سکرین ته رالي او په ګډو وډو سره شوي، نو خلک به دې کنځیم، خلک به دې بې عزته کویم، خلک به دې رټیم، خلک به دله مورم یادوي، خلک به دله خورم یادوي. دې ته به ځان کلکې بې غیرت انسانه، په حیا عزت کې نه. زما دا میسیج، زما دا پیغام پلیز د الله د رضا دپاره دی بې غیرت انسان ته ورسوئ. د الله په امان.